بسم الله الرحمن الرحیم د ژوندون تلویزیون قدرمن لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بیا هم زموږ ولایتي خپرونه ده د شمالي په سیمه کې یو د شکردرې په ولسوالۍ د کوچکین په کلي کې. شمالي چې د کابل د خیرخانې نه حسابیږي بیا ته پولي مټکه پورې تقریبا چې نیمه د پروان ولایت سیمه ده او نیمه د کابل ولایت. په دوه کې تقریبا 8 ولسوالۍ دي چې د دې خیرخانې د کوتل نه چې لومړی د در شکردرې ولسوالۍ ده او بیا ځي قرهباغ ده او پرزت ده او غازت ده او وړاندې کلکان دي او قرهباغ ده خو انته چاریکارو پورې خلک داسې فکر کوي چې د شمالي ته په دې خاطر باندې شمالي وایي چې د کابل په شمال کې پروت دی، خو داسې نه ده. شمالي ته ځکه شمالي وایي چې دغه سیمه شمال لري، باد لري، نو خلک ورته وایي چې شمالي یعنی د باد سیمه. که څه هم شمالي په دوو برخو ویشل شوی دی، یوه برخه یې چې د خیرخانې د کوتل نه شروع ده بیا ته پولي مټکه پورې چې دوی ته کوهدامن وایي یعنی د غره لمنې. نو دلته د پخوا نه ښه باغداري موجوده وه، ځکه دلته په هره دره کې چې ژمی واورې ورېدلې وړی بوبه راتلی بیا بلته د خلکو کرنه ورته کړه، باغداري درلودله. اوس هم دلته باغداري ښه په کش کې روانه ده. موږ هم راغلي یو دا چې د نوروز یا د نوي کال شپې ورځې دي، دلته خلک نیالونه یږدي د باغو پالنه کا. نو موږ هم دلته شمالي ته راغلي یو دا چې د نوي کال شپې ورځې دي. نننۍ خپرونه هم د شمالي په باغدارۍ باندې ده چې دلته کوم نوه ونې دي، اوس خلک نیالګي کینوي او کاږي او په اصطلاح شاخه بوري کا. نو ټوله خپرونه هم دې برخې ته ورکړې ده. نو هیله لرو د دې خپرونې تر پایه پورې راسره اوسئ. څخه دی بیا موږ آشنا یو، خلک نه دي آشنا کړي. نوم راته وایي، نوم دې څه دی؟ نوم مې حاجي عالم جان. حاجي صاحب عالم جان، دغه کلی خو د څه په نامه یادېږي؟ مربوط د کومې ولسوالۍ دی؟ دغه کلی په نام د کوچکین یادېږي، مربوط د ولسوالۍ د شکردرې د ولایت کابل. ولایت کابل دی. ښه، شکردره، کوچکین او کارزمیر دا خو نږدې ګلدره دا ښه باغونه لري. د دې ځای هغه پخواني باغداري چې د تاپ کنکۍ وي، د کنکیتوب نه چې په یاد کېږي، دلته څه ډول باغونه وو؟ لږ وو، ډېر وو؟ کومې میوهدارې ونې وې کې؟ دلته نه پخوا میوې همدغه زردالو و، د تلخک زردالو، بیا پسه لږ اصلاح شو قیسي په نامه باندې ول. دغه تلخک مڼې وې، کومه نتیجه یې صحیح نه لرله. بیا پسه دغه زراعتي مڼې راوړي چې په نام د بیروتۍ وې، بیا سرې بیروتۍ، سپینې بیروتۍ، پاره چنار، تیرمایي مڼې باندې ویل. دغه راووتلې، اوس اصلاح شوې مڼې راوتلي، دا نتیجه نظر په دو باندې ښه ده. خلک وي دلته داسې ډېر غوټ غوټ چهارمغز وو چې لکي ورته وي او پنځوزري ورته وي، غوټ غوټ چینار وو په دې ساحه کې. بیا په جګړو کې وایي ډېر خراب شول. هغه ته باور کړه زموږ په کلي کې دلته یو چهارمغز و چې نیم کلی په هغه کې شریک په نام د شریکي ورته ویل. ښه لوی چهارمغز و، تاریخي، داسې دوه نفره چې به مې یاد چې دغه نه به یې لاس نه چاوي د کندې نه درست کلی پې مور ورول. اوس به راشو اوسنۍ باغدارۍ ته. د پخوانۍ باغدارۍ د اوسنۍ باغدارۍ څومره توپیر شوی، څومره فرق شوی دی؟ ډېر زیات فرق دی. دا اصلاح شوي دي او هغه پخواني نه خودروی او خسکې مڼې ورته وي. اوس مهال چې په دنیا کې په هر څه کې پرمختګ دی، پرمخ روان دي، زراعت، باغداري، مالداري. دلته په باغدارۍ کې څومره پرمختګ شوی په د 2-3 کالو کې؟ دلته په باغدارۍ کې چې ګورې پرمختګ ډېر ده، یعنې ترقي ډېره زیاته شوې. اوس چې کومه باغداري شروع شوه په دغه نوي سیستم باندې چې نیال شول او کچیکارۍ شوې یا شاخبورۍ شوې او دواوې شوې، کومې ونې اول دلته نوي راغلي او بیا د هغو نتیجه څنګه وه؟ اوس نوي ماډل ونې چې راغلي دي د هغو نتیجه څنګه ده؟ نو دغه ناک دي، همدغه نوې مڼې دي، په انګلیسي نومونه موږ ته نه راځي. موږ سرې مڼې ورته وایو، نوې زراعتي مڼې. دغه نتیجه یې ښه ده، بازار یې ښه ده چې وخت یې رسېږي صندوق په 1200 په کابل کې په فروش رسېږي. نور کله خو وایي مرضونه کم وو، کوم وخت چې جګړې پیدا شوې، بمونه او انفجارونه او دا باروت او د بوی او دود شول،
و ډېر نوي مرضونه پیدا شول. اوس دلته د اوړي موسم کې یا د ژمي موسم کې کوم مرضونه دي، کومې ناروغۍ دي د ونو لپاره؟ دا کنه ورته وایي، چیچک ورته وایي، شرشک ورته وایي، پختګک ورته وایي، غیره غیره. دغسې مرضونه دي چې هېڅ نومونه سره موږ پخوا نه وو لیدلي. وخت چې دوا نه دغه باغداري نه باغداري پس را پیدا شد، دغه کېدای شي ته باور وکړه چې موږ 3 ځلې دغه باغ ښه وینې چې ما دغه 3 ځلې دواپاشي کړی، بیا هم مرض نه ده. دلته باغداري په کلي سره د بین المللي، دلته دا منطقې چې ګوري آباده شوي، دا غونډې ورانې شوي، دغه تپوسې 24 سال جنګونه هر سړی وایي چې تاریخ دا د موږ جهاد کړ. د کاریزمیر جهاد تمام دنیا ته موږ لاس په نستروني و دولت سره. ته باور وکړه چې ګلابزوی و ژوندی ده، تاسو ترېنه پوښتنه کولی شئ. هغه ویلې چې زه ما که کاریزمیر مجاهدین تسلیم نه کړه، زه بیا په چوکۍ د وزارت کار نه کوم. به وي زما خبرې، مګر موږ یو قدم هم پرې نه ښوده. دغه مځکې پخوا د کاریزونو اوبه کېدې که د خوړو اوبه وي، اوس د څه شي اوبه کېږي؟ پخوا د کاریز اوبه اوس هر سړي ځان ته څا وهلې چې وسی کېږي، توان یې کېږي، او چې نه کېږي نشته. دا کاریزونه اوس وچ شول. دولت یا خصوصا د باغدارۍ په برخه کې د وزارت زراعت شی کړي، مثلا کومه دوا، کومه نیالګي، کومه پروژه، مؤسسات دلته په دې څو کالو کې دلته څه فعالیت کړي؟ نه، دلته مؤسسه نه ده راغلې، نه دوا راغلی، نه انجینر راغلی، نه په سترګو لیدلی. دغلته بیچاره خلک لاړ شي، یا څوک چې باسواده دي یا څه یا باغدار بیچاره باغوان باسواده کومه کې هغلته ورسي، همدغه د سرای شمالي دوکانداران ورکړي وایي دغه واخله ځه. هغه هم یا وخت تیر شوی یا بې کیفیته یې برادر صحیح نتیجه نه ورکړي. بازار یې څنګه دی؟ دا چې کابل ته ډېره نږدې ده دا ساحه، کوم وخت چې تاسو حاصلات رسي کابل کې خرڅوئ که نه نور ولایتونه یا د نورو ځایونه خلک راځي وړي بهر ته؟ دا څه قضاوت وکړه چې وخت مڼه په پلاستیک کې دغه به فروش وي. پخوا مڼې باغونه کم او په صندوق کې به وړلې، په صندوق کې به تللې او 15 روپۍ به یې کولې. اوس د په همغه میاشت د میزان کې مڼې یو دم ورسېږي، بیا بل خصوص د دغه کاریزمیر د شکردرې د علاقې چې ورسېږي، نو په منډیي کې ځایېږي نه. د سرخانې موږ نه لرو چې هغه ذخیره کړو، په تجدید سره یې خرڅ کړي. نو ته فکر کوه یو ځل چې باغونه ورسېږي به څه رقم خرڅ شي. سږ کال د کرنې او د مالدارۍ وزارت ډېرې پروژې لري په ټولو ولایتونو کې، په ولسوالیو کې ډېره پانګونه یې کړې، مطبوعات نه په ما اورېدلي وي. دلته تر اوسه څوک د سروې دپاره راغلي چې مثلا یا سړې خونې جوړې کړي، یا د باغدارۍ په برخه کې خلکو ته کوټ ورکړي یا نیالګي ورکړي، یا مثلا نور د سبزیجاتو په برخه کې سروې دپاره څوک نه راغلي؟ ته باور وکړه چې موږ د دولت سرویس نه ده لیدلې، هېڅوک راغلي نه، هېڅوک زموږ په داد رسېدلي. تاسو خپله یې اورئ چې دا 10 کاله نارې وهي چې موږ بند جوړ کړی، بند شو، واروس هم جوړ کړی په شکردره کې، ته نه دغه نتیجه معلومه نه ده چې دا بند دوی څه شي، دا څه وخت افتتاح کېږي، دا څه د خلکو په درد لګېږي. د دولت نه غوښتنه څه ده چې دولت د باغدارۍ په برخه کې باید څه وکړي؟ بیا د هغو د په اصطلاح د ساتلو لپاره باید څه وکړي؟ د بازار لپاره باید څه وکړي؟ د دولت نه غوښتنه څه ده؟ د دولت نه غوښتنه اول که همدغه ده چې دولت باید موږ سره کومک کړي، سرخانه موږ ته جوړه کړي، غیر دغه نه انجینران راولېږي چې انجینران راشي دا بررسي وکړي. حداقل اوس موږ څه پوهېږو چې د دې مرض دوا چه ده؟ انجینر خو پیږي تحصیل کړی، تحصیل یافته، اقلا دغه وایي یا پرزه نمیشه چې دغه دوا ته د بازار راوړه، دغه کومک هم سره. تر اوسه داسې د یخ خونې جوړې شوي دي چې تاسو مېوې کې وساتئ دلته په شمالي کې، هغو بیا نتیجه ورکړي، جوړې شوي نتیجې یې ورکړي که نه؟ نه، زموږ شاوخوا کې خو جوړه شوې نه. د ډیر پخوانه چې
دلته د باغدارۍ سیستم رواج شوی وو. حتی هغه قره باغ سیمې ته چې یو ترکی لفظ دی، قره تازه، باغ یعنی شین باغ. اوس هم چې دلته ګوري د باغدارۍ لړۍ روانه ده. دلته هر کال په زرګونو نوي نیالګي ښودل کېږي، ترویج کېږي او بیا په سیمې کې ځای په ځای کېږي. زاړه باغونه کوم چې پخوا حاصلات کم وو، قیمتونه یې ټیټ وو، هغه لرې کېږي، په ځای نوي باغونه ښودل کېږي. که نه دلته ښه توت، پخوانۍ مڼې، انګور، چهارمغز وو چې بویي وو، ناک وو، چې دې نه به د افغانستان مختلفو سیمو ته تلل، خصوصا انګور یې. خو دلته د شکردرې په ولسوالۍ دغه د کوچکین په سیمه کې دلته هم ښه باغونه وو، چهارمغز وو، مڼې وې، پخواني زردالو، په اصطلاح توت وو. خو اوس دلته باغدارۍ ډېر پرمختګ کړی دی. دلته داسې ځوانان او خلک دي چې د هغو میوهدارو ونو پیوندونه یې راوړي چې اوس په نوره نړۍ کې، خصوصا په ایران کې یا مثلا په ترکیه کې هغلته نوي جوړ شوي دي پیوندونه یې چې انې حاصلات ښه دی، انې کیفیت ښه دی. دوی د هغو ځای نه راوړي. داسې خلک هم ولیدل چې په ایران کې کارګرۍ کړلي دي، بیا یې پسرلی د هغو ځای نه ګیلاس راوړي دي، د هغو ځای نه یې په اصطلاح ناک راوړي، مڼې راوړي دي، بیا یې دلته ایښي دي، بیا یې دوز نه خلک د هغو نه پیوندونه وړي دي. اوس د هغو کورې جوړې شوي دي. دلته هم چې راغلي یو اوس نو چې د نوروز شپې ورځې دي او د نیالچانیو ورځې دي، د باغدارۍ د پالنې ورځې دي. دلته هم یوې کورې ته راغلي یو. که څه هم په شمالي کې په هر کلي کې په لسګونو کورې دي چې په زرګونو ونې او نیالګي لري، هغه آماده شوي چې په اصطلاح یوړل شي او کېنول شي. دلته هم د کوچکین یوه سیمې ته چې راغلي یو، دلته یوه کوریا ده وړاندې ډېر کسان معلومیږي هلته کار کا. ده چې دلته کومې پخوانۍ ونې تر اوسه پورې پاتې دي چې د هغو پیوندونه خلک کاروي، یعنی نوي سیستم باندې یږدي، او یو هغه کومې نوې میوهدارې ونې یا نیالګي یا پیوندونه راغلي چې پخوا هلته په شمالي کې نه وو، اوس راغلي یا د ایران یا د ترکیې نه یا د تاجیکستان، او دلته یې اوس نتیجه ورکړې ده او خلک یې کوریه ایښي دي. برادر نامتان چی هستند؟ اصلا سید عمر هستم. سید عمر هستند. کوریا از خودتان شریک هستی، کارگر هستی، چی هستی؟ نه، از خودم هستم. همینجا به طور شراکت این کار رو پیش میبرم. چند سال میشه که در بخش کار کوریا و فارم کوریا کار میکنی؟ تقریبا در حدود 12 سال در همین کار مصروف هستم. خب درس خواندی یا نخواندی؟ بله. مکتب، پانتون چی؟ بله درس خوانده در مکتب، بعد از مکتب فاکولته که در یکی از پانتون های کابل کامیاب شده. بعد از اون نظر به دلهای همون رشته نظر دلهای نبوده، بعد از اون یکی از پانتون های شخصی را ادامه دادم در فاکولته اقتصاد محصل است. چرا تجارت نکردی؟ چرا مثلا یک کار و کسب دیگه نکردی که آمدی روی آوردی به بخش کوریا و نالچانی و گفا؟ خب همین زمینه بر ما، همین شرایط بر ما میسر شد که من در پالی کار خود میتونم که پانتون خود پیش برده بدانم، چون که در افغانستان کار مشکل است. مثلا اقتصاد افغانستان به 2 یا 3 بخش تقسیم میشوند. یکی بخش زراعت است، یکی بخش صنعت و تجارت هستند. ما خود در تجارت و در صنعت پس ماندیم، او قدر امکانات و به اصطلاح علمیت نداریم که یک طیاره بسازیم، یک کارخانه جور کنیم، اما در بخش زراعت و باغداری و مالداری میتونیم کار کنیم. از لحاظ اقتصادی زراعت چقدر مهم است؟ مثلا باغ و باغداری، مالداری چقدر مهم است که شما درس خواندید؟ فعلا در افغانستان در سکتور زراعت یکی از سکتورهایی است که مفاد بیشتر دارد در افغانستان. فعلا همین زراعت باعث پیشرفت و ترقی کشور ما فعلا شده. چند نوع نیال دارین مثلا که پیوند شدگی باشند؟ ماشاءالله در همین سالهای جدید که در همین 3 سال الی 4 سال نهالهای اصلاح شده مثل آلو، فارموسا، سیب‌های خارجی دیگه، شفتالو، اقسام مختلفش در کشور ما آمده که وی باعث پیشرفت زراعت ما می شود، چون که این نهالها بسیار اصلاح شده می باشد که حاصلشان بیشتر می باشد از نهالهای سابق کرده. درخت‌های میوه‌دار که سابق در اینجا بودند، شمالی بودند و نتیجه خوب داشت، مثلا چی هستند، چی ماندن از او نوع درخت‌ها و یا پیوندا؟ خب در سابق حاصلشان کمتر بوده و چند نوع میوه‌هایی که سابق مانده
سیب است و شفتالوس ناک است و انواع مختلف اسابق بر جا مانده است. سالانه چقدر عواید داری از کارتان، از کوریایتان؟ عواید ما نظر به فعالیت‌های ما در سالانه میشد که در حدود 40 الی 50 لک عواید ما در این بخش می باشد. سالانه چقدر درخت میفروشی، سودا میکنی؟ با تعداد 40,000 الی 50,000. مردم از کجا میان از پیشتان نیال میگیرن؟ مثلا مردم شمالی هستن یا از ولایت دیگه هم میان اینجا؟ خب از ولایت‌های مختلف در اینجا پیش ما میاد که مثلا ولایت پروان است، لوگر است، پکتیا است، اینها میاد پیش ما نهال میبرد. امسال چقدر نیال آماده داری به فروش؟ همین سال که است در حدود 40,000 دانه ما برای فروش رساندیم. این نیالایی که اینجا به اصطلاح پیوند کردی، این تو معلوم میشد که مثلا ولایت میدان وردک کدام نیال زیاد میبرن، لوگر زیاد مثلا کدام نوع نیال میبرن، مثلا در غوربند یا در مثلا کاپیسا و جاوای دیگه از پیشار میبرن، تفاوت دارن یا کل یکسان میبرن؟ نه خیر، همین ولایت ها که است که هر کامیش نهال های متفاوت میبرد، چون که نظر به آب و هوایش که همون نهال که در آنجا رشد دارد همون نهال را میبرد. مثلا ولایت پروان است در آنجا غوربند بادام میبرد، چون که آب و هوایش به بادام خوب است، ولی لوگر زیادتر شفتالوس و سیب است و دیگر نهال ها میبرد. به زراعت کشور میشود. توصیه تان به باغدارا چی هستند که مثلا باغداریشان و زراعتشان پیشرفت کنند؟ باید چی کنند؟ مثلا کدام تجربه ها را پیش بگیرند که حاصلاتشان زیاد شود و قیمت بالا بروند، کیفیت میوهشان بالا بروند، مثلا زود حاصل کنند و از کم زمین زیاد حاصل بگیرند؟ خب توصیه برای باغدارا همین است که وقتی که نهال را از پیش ما میبرد، یک باغ که جور میکند، باید فاصله هر درخت مد نظر بگیرد که این در آینده وقتی که درخت بزرگ می شود باعث جنگل نشود. یعنی درخت ها باید به ترتیبش و منظم باید ترتیب شود. غیر از نیال های مثمر یا میوه‌دار، نیال های زینتی هم داری شما؟ بله. چی هستند؟ کدام نیال ها هستند؟ مثلا گل است. گل از برگ سرخ است، به خاطر زینت بودن یک حولی می باشد یا باغچه یا بوستان، هر جایی که باشد همین چیزهای زینتی ما داریم. خب حالا یک نیال که سودا میکنی یا میفروشی قیمتشان چقدر است؟ تفاوت دارن؟ مثلا همه نوع‌ها یک قیمت دارن یا تفاوت دارن بالا و پایین؟ قیمت ما هست 100 افغانی شفتالو، گیلاس است 300 افغانی، سیب ما است 150 افغانی، آلو فارموسای ما است 100 افغانی، برگ سرخ 100 افغانی، دیگه آلو بالو 50 افغانی. مثلا زمین داره قیمت هاشه. وقتی که میخوای امین نیال بشانی، تخمش از کجا میاری؟ از اینجا جمع میکنیم؟ با چی رقم اینا کاشته میشه؟ در کدام موسم، در کدام ماه، کدام شرایط میخواهد مثلا که باز اینا خوب سبز شود و کدام مشکلی پیدا نکنند؟ ما که هستیم در ابتدا خسته را که میاریم، تخمش که میاریم از همین مندوی کابل و بعض جاهای دیگه که تخم خوبتر باشه از آنجا ما جمع آوری میکنیم. بعد از جمع آوری کردن ما تیر ماه یعنی ماه قوس ما زمین را برایش آماده میکنیم. زمین را آماده کردیم، طریقه خستشانی ما یک طریقه روش جداگانه داره. بعد از او که فهمی شانده شده پس ماه اول آن دوباره سبز میکند. وقتی که ماه عمل شده این سر میزنه بلند که شده تا ماه سنبله در حدود 1 متر الی 1.5 متر این تخم بزرگ میشه. بعد از او اقدام به پیوند از آن میکنیم. در ماه سنبله پیوند شده اون را یک آب میزنیم. بعد از آب از او تا ماه عمل اون را دیگه کار نمیگیریم. ماه عمل سر پیوند کرد از پیوند یک بلست 1 چامپه یا کمتر اون سرش قطع میکنه. بعد از قطع شدن همون خود پیوند ما رشد میکنه تا ماه تیر ماه. بعد از تیر ماه آن را به فروش میرسانیم. با خودتان یک باغ خوب جور کردی که در این مسلک 12 سال کار میکنی، باغ ما چیزی نداری؟ فقط نه دارم. خودم یک باغ جور کردم در پهلوی از این 15 دانه باغ به طور اجاره‌ای پیش خودم هست که آن را بسیار منظم ترتیب درختایش جور کردیم.
قدرمنو لیدونکو په باغدارۍ کې یو مهم شرط په اصطلاح د ونو ناروغي ده چې دا مختلفې ناروغۍ لري. مثلا دغه ونه ده د اوس وچه شوې ده. دلته په دې باغ کې چې یو ډېرې ونې دي چې ډېرې ضعیفې شوې، ځینې بیا ډېرې تازه دي. خو پخوا چې باغداري وه خلک یې په دوا نه پوهېدل، ونه به کېښوله، شاخابوري یې نه وه او دوا یې نه وه، نو بیا به ونو مرض وکړو، حاصل به یې چې و هغه به په اصطلاح چونجي و یا سوروی به شو، مابین به یې خوسا کېدو، ښه حاصلات یې نه کړل. خو اوس د نیکه مرغه چې دواوې راغلي، که څه هم د ټولې کیمیاوي دواوې دي، د یوه حسابه نقص لري، ځکه دوا چې په ونه او بیا په میوه باندې ولګېږي وپاشل شي، نو دا بیا په هغو باندې پاتې کېږي، هغه بیا چې انسان خوري حتما نقص لري، ځکه دا زهروي مواد دي، د مختلفو حشراتو دپاره جوړ شوي دي. خو بیا هم نسبتا د هغو پخوانه خلک اوس ورته ډېر ضرورت لري، ځکه د دوا چې ورنکړه یو خو ونه خرابېږي، پوست یې خرابېږي، وچېږي، بل یې حاصلات خرابېږي، بازار بیا نه لري. اوس نو د باغدارۍ په سیستم کې مهم شرط همدغه دوا پاشي ده، په اصطلاح د درمل دي د ونې لپاره چې باید باغبان یې د مرض نتیجه واخلي او بیا یې لابراتوار یې کا او بیا یې راوړي دوا پې وپاشي. بل هغه دواوې چې د ونو د زړوالي مخه نیسي، یا مثلا د میوې د کیفیت لوړوالی لوړوي، ویټامینونه یا پروټیني مواد دي. خو یوه مهمه مسله دا ده چې دلته اوس په افغانستان کې په زیاتره سیمو کې خلک دواوې راوړي، بیا یې په دوکانو کې کېږدي، د سودا په شکل یې خرڅوي، څوک په دې نه پوهېږي چې دو وخت تېر دی نه دی تېر، یا کوم دغه دوا د دغو ونو لپاره چې زه وړم مناسبه ده نه ده، او یا دغه موسم یې دی یا نه دی، یا په کومو شرایطو، خو دغه تجربه او پوهاوی نه لري. دا چې دوا پاشي یا دوا او درمل د ونو لپاره څومره مهم دي، دلته یوه باغ ته چې راغلي یو مسلکي کسان دي چې په یوه لوی فارم باندې چې دلته هوا یو ځای ورکوي او بیا یې پایپ کش کړی دی، نو دلته بیا د ونو ته دوا ورکوي. دا چې اوس څه دوا ورکوي، د دوا ارزښت د باغدارۍ لپاره څومره مهم دی، او په اصطلاح کومه نوې دواوې دي چې باید ورکړل شي. سپي اکا نوم دې څه دی؟ نوم مې بصیر ده. بصیر دی. باغ د خپل دی، باغوان یې، کارګر یې؟ نه، باغ مې فضل خدای خپل ده، شکر ده. اول تاسو ته ستړي مشئ وایم چې منطقې ته راغلی، ډېر ستړي مشئ. سلامت اوسئ، خیر اوسئ. ښه، څومره ونې لرې؟ نام خدا برسېره، خو مڼې دي او د لاندې مڼې او د مابین کې د تور توسي دي، دا څه دي؟ دا تقریبا یو 3.5 سوه ونې دي، شفتالو، بادام، مڼه او زردالو پکې دي. پخوا چې د دواوې نه وي، پخواني باغونه و، خلکو په دواوې نه ورکولې، بیا به یې حاصلات کم او زیات وو، واړه به وو، چونجي به ویلي وو. وخت چې دواوې نه وي، حاصلات څنګه وو؟ د تا په یاد کېږي؟ سابق چې وه خلکو به شاخبوري نه کوله، دواګانې نه وې، حاصل به یې وخو، چینجي به وخل، او بل دا چې داسې د جنګونه نه ول هغه وخت، او اوس چې دا مرض ډېر ده، هغه وخت مرض وه لیکن لږ وه، اوس بیخي مرض ډېر شوی ده. دا ټول تاثیر د شاخبوري او د دواپاشي وه، چې دا به د دواپاشي کول نه، شاخبوري به دې نه کوله، حاصل به دې پې باندې ډېر پرېښوده، شاخونه به ټیټېدل، حتی ماتېدل به، څوک په شاخبوري باندې نه پوهېدل. اوس چې شاخبوري کوو او میوه هم غټه راځي، او دواپاشي چې وکړو چینجی نه لري، نور دغه بیل وخیل دي، خیشاوی ده، عموم دغه ټول مربوط دغه میوې کېږي چې میوه ښه راځي. ونې څو ډوله مرضي لري؟ مثلا دلته چې تاسو اوس مڼه کوم نوع مرضي لري، د شفتالو کومه، ګیلاس څه رقم ناروغي ده یا مثلا مرضي ده یا نقص څه دی؟ دې ته چیچک مرض وایي، چې داسې غوټې لري. د چیچک داسې یو مرض ده چې په وړي کې په نامه د پختګک اوسي، لکه د جولاګک غوندې داسې دانیال نیسي، بالاخره دیندا غوټې پیدا کېږي، تورې تورې غوټې دي چې په نیال کې چسبېږي او نیال د بینه بیایو. دغه دوا چې اوس موږ جوړوو خاص همدغه مرض ته ده. دا مرض د وړي نه شروع کېږي تر ژمي پورې. ژمی په اول د موسم د کال کې په دغه وخت کې دا بېرته ژوندی کېږي. دغه دوا چې اوس موږ فعلا استعمالوو دغه د بینه بیایي. دا فقط 2 کیلو چونه، 1 کیلو چونه، 2 کیلو سلفر، نیل توتیان، تنباکو، صابون، دغه شیان وراچو او دا د خپله تعبیه جوړوو. د دې مفاد موږ لیدلی ده ډېر ښه ده او ډېر کیفیت یې پورته ده. بېل د سلفر نه بیا چې ګل وکړه، په اصطلاح بیا وړې وړې غوزي یا غوټۍ ونیسي، یعنې حاصل معلوم شي،
باید د کال په موسم کې څو ځله باید دوا ورکړل شي او کوم ډول دوا ورکړل شي؟ دا مرض ته لیدل کېږي دواګانې ورکول کېږي او هر وخت چې نیال مرض ونیوه مرض یې نیسي که مرض هم نه نیسي باید په 15 ورځو کې یو ځل دواپاشي ضرور ورکړي ته دې لپاره که هغه پرېږدي مرض ډېرېږي او بالاخره بیا یې مخه نشي نیولی. دا دغه ګل نه شروع تر وخت بیا ګل کې یو دوا ورکړل کېږي، غوره چې شي بله دوا ورکول کېږي او کوټ ورکول کېږي. بیا چې پخېدو ته نږدې کېږي بیا وخت چې بیخي پخېدو ته رسېږي او د بازار کېږي او د خوراک کېږي هغه وخت بیا دوا نه وخورو د دې لپاره چې میوه هم د بینه ځي او انسان ته هم ضرر لري. وایي داسې دواوې هم شته چې مثلا حاصل یې غوټ شي لوی شي؟ خپله میوه چې ده هم دوا لري، لکه په انګورو باندې چې ګولۍ ورته وایي وښي په مڼه باندې هم موږ استعمال کړي دي، غټې کړي دي او دا امکان شته ده و چې مڼه غټېږي او رنګ بله دوا ده چې وښي هغه رنګ یې ورته ښکلی کوي او د بازار کې خو اوس مڼه چې سره واوسي خوند پسې خلک نه ګرځي، فقط سره واوسي او ایخلي او رنګ شته ده بلې ووښوي. نو باغدارۍ ته بیا لیدو ته څنګ وطني سره چې په اصطلاح د مالو سره ورته وایي یا کود کیمیاوي کوم یو ښه دی که دواړه ښه دي څومره مهم دي باید سره ورکړي په کومه هغه باید ورکړل شي؟ سره ایواني سره ورکول کېږي، هغه د مني د خانه ورکول کېږي دې لپاره چې ژمی پې باندې راشي چینجی هر رقم مرض چې لري خپله واوره او یخني د هوا د بینه بیایي او وړي کې موږ کوټ ورکوو بیا یې با دغه بیل وښو او با دغه نو په میاشت کې 10 ورځو کې یو ځل اوبه کوو. نو دغه ټول شیان چې بیا ښه انجام کوي مثلا سره هم ورکوي دواپاشي هم وکوي نو بیا په حاصلاتو کې څومره ښه والی راځي څومره فرق؟ دا فعلا چې اوس دغه دواپاشي کېږي دا د دې ګټې زښته ډېرې دي. نیال استراحت ده، په استراحت کې بسته دغه نیال پرېولل کېږي، دې ته ششتشو د نیال هم وایي. دغه دوا چې اوس موږ استعمالوو چیچک مرض نور مرضونه هم شته دي په دې کې نیال کې هلکه څومره تاثیر کوي ولې په ساتنه کې څومره تاثیر کوي؟ ونه خو معلومداره ده چې که پرېولل شي پاکه شي هم غټېږي هم رشد کوي او میوه ډېره ښه میوه په لاس راوړو. موږ دغه سلفر چې ورکوئ دا د څه لپاره دي؟ دا د دې د حشراتو مخه نیسي که دا یو قوي شی دی چې دی ونه غوټوي حاصل یې غوټوي؟ نو دغه دوا چې اوس موږ جوړوو د دغه کیفیت خپل په لاس کې هم ده ښه جوړوو د دې اثر او تاثیر هم زښته ډېر ده. دغه دواګانې چې موږ د بازار نه واخلو د دې کیفیت په اوله کې چې وې ډېرې ښې وې پس ته نه پوهېږم چې مراجعین یې ډېر شول مرض ډېر شو اوس کیفیت نه لري د بازار دوا. هغه شرکت چې دوا اوله راوړي او ښه یې راوړي پس ته بیا هېڅ تاثیر نه لري او وزارت زراعت هم په دې حصه کې خپله توجه باید ډېره وکړي. وزارت زراعت غنیترینه وزارت په دولت کې زراعت ده، اما موږ خلکو ته هېڅ دواګانو په حصه کې هېڅ کومک همکاري نه ده کړې. موږ دا یو هیله کوو چې دغه فکر د خپل ډېر ونیسي، دغه خلکو ته دوا کیفیت یې ښه اوسي که په بازار کې مو اوسي موږ په بیه واخلو لیکن اما کیفیت یې ښه اوسي دا به بهتره اوسي. یوه بله مهمه مسله هغه دا ده چې ځینې خلک د باغو په شاوخوا کې دیوال راته مثلا لکه تاسو دیوال یا ډېر نورې داسې لکه سنځلې یا نورې ولې ګڼې کېږي چې د خلکو مخه د مال مخه ونیسي هغوی څومره نفوس ورته که خلک وایي د دیوال چې وي یا هغه ځنګل وي د شمال مخه نیسي بیا ښه حاصلات نه کا په دو کې څومره تجربه کړې ده؟ بالکل دا سمه خبر ده، دا خو هوا پې باندې قیدېږي او بل دا خو د مجبوري نه خلک دیوالوي. یو خو مال ده باغ ته چې یو نیال تا 2 کاله 3 کاله په هغه باندې زامت وسیله ده یو مال راشي چې وخوري یا یو طفل راشي او ماتې کړي جنجال بیا ډېرېږي. بلې و دا دیوال هوا ته تاثیر لري، هوا پې باندې بندېږي، مرض یې ډېرېږي، خپله نیال رشد نه کوي. د دیوال نه بهتره دا ده که خلک خپل باغ دیوالوي جالۍ ونیسي جالۍ بهتره ده. دا چې وایي د پسرلي موسم وي په باغ کې کار کې سړي ته ډېر خوند ورکوي او بیا چې د کور نه چای ورته راوړي او ډوډۍ ورته راوړي هغه وایي د پلو سر چې ورته کښېني ډېر خوند لري. تاسو خو نه چای معلومېږي نه ډوډۍ غرمه همدا ده دي که ډوډۍ که چای هر چای چې اوسي په پول او پټي کې خوند بې اندازه ډېره ده او خلک تجربه هم لري بلې ډېر خوند لري نو اوس خو موږ راغلي یو تر اوسه هم په کوچکین کې یو تریخ چای هم نه دی خوړلی په باغ کې راوبه رسېږي بلې ورسېږي نو بیا د موږ برخه کې شته ښه مننه
قدرمنونکو بیا هم دلته په کوچکین کې یو د کورې په ساحه کې دلته یو وایي صاحب راغلی دی نه پوهېږم چې د کومه ځای راغلی غواړي څه نیال ایسي داسې د دې ځای باغداري او د دې ځای نیال څومره ارزښت لري په اصطلاح کیفیت یې څومره لوړ دی هغه دیدن پوښتو آقای صاحب نامتان چی هستن؟ نام ما امان الدین است. از کجا آمدین؟ از گلدره. از گلدره. خب گلدره خودشان از نامش معلوم است که گلدره است. شما از اونجا میای از اینجا نیال میگیرید چرا اونجا کوریا نیست یا هست؟ اونجا هر چیز است. ما سر این مردم کاریزمی بسیار مطمئن هستم. مطمئن هستی؟ بله. که کدام پیوان غلط ملت نمیتن. حالا چی خریدی؟ کدام دیگه اینم از روی لیست باید برات بگم خب از لیست خریدیم. خب سیب خریدیم دیگه ناکام کار دارم که ندارن گیلاس زردآلو شفتالو بادام چهارمغز این چیزا رو از اینجا خریدیم میبرم بخرم. نه از کل یک دونه باغ جور میکنی یا جدا جدا باغ میشن؟ نه یک چند کرد از همون تو در کدامش یک همون تو میشانم دیگه. نه زمین خالی بود یا سابقه باغ بود و درختاش کندی حالی نو میخوای بشنی؟ زمینای ما تقریبا از دوره از باز از 1357 خوب که همین مجاهدین و گپ سخن یا برآمدن دیگه زمینا تو خراب شد ما در کابل ماندیم زمینا دیگه ماند دار درختش هم از بیاوی خوش شد و هم از یک طرف همین خوشسالی و از دیگه طرف که ما خودمون جنگ نبودیم باز این 2 سال 3 سال شد که رفتیم همون زمینکای خود آباد کردیم کم از وقت زیاد نیست خود تقریبا یک جریب میایم تو امور باغ جور کردیم میخوایم کردیم در خب یک چیز پرسان میکنیم باغای سابقه که در اینجا بودن او باغا با این باغایی که نو آلچی شدن چقدر تفاوت دارن؟ سابق که بود سیبای ما مردم که بود سالبر بود 1 سال میگرفت 1 سال نمیگرفت دوره شاخبوری و گپ سخن چیزا نبودن همین یکی بود امروز هوایی میرفت هر جایی که میرسید دیگه حالا اون نفر است نفرای فنی کلی از زراعت کلی کورسا گرفتن آموخته هستن کار بلد هستن شاخبری میکنن مثلا چیزا خب ولی نیال چند خریدی؟ نیالا دیگه تفاوت است هر چیز مثلا قیمتشون چقدر قیمت بالایی که داره کدام درخت است کدام نیال است؟ قیمت بالایی که داره فعلا همین سیب است و گیلاس. گیلاس چند گرفتی؟ گیلاس 200 سیب چند گرفتی؟ سیب 130 روپیه 130 روپیه خوب قدرمن لیدونکو دغه د باغ پالنه کې یو مهم اساسي شرط یا اصول دی چې هغه د ونې شاخهبوري یا د څانګو قطع کول یا غوڅول دي پخوا چې دلته باغداري وه یا په ټول افغانستان کې وه ونه به راشنه شوله او بیا نه چا پیوند وراچوو نه د یوه ځای نه نقل کوله بل ځای ته دا به طبیعي راغوټه شوله ډېر وروسته به یې حاصل کو حاصل به یې ووړ و مخصه کې ورته وي بیا به یو کال ډکېده یو کال به یې نه ډکېده یعنې حاصل به نه نیوه ځینې به ترخه کې پاتې شوې بیا به هغه چونجي ولې خو ډېر مشکلات یې درلودل که څه هم خوند مزه یې ښه وه دغه وخت خو اوس چې د باغدارۍ نوی سیستم دلته راغلی دی هغه دا ده چې یوه برخه یې شاخهبوري ده چې د ونې شاخهبوري به کي هر کال یا یو کال بعد دا بیا هر اوله ځان ته شرایط او اصول غواړي چې مثلا معنا ده چې دا به اول کالم غوڅوي بیا به یې دوام کال او دریم کال ځینې خلک منزلونه ورکوي چې بعد یوه طبقه بله درېیمه څلورمه ځینې بیا داسې پراخه پرېږدي چې مابین ته یې لمر ورولویږي څو حاصلات یې لمر ووایي ښه پاخه شي ښه رنګ واخلي خو د څنګ څه بیا د انګورو د شفتالیو د ناکو دا شاخهبوري ده چې دا یو د بل څه تفاوت لري او هغه بیا هر څوک دا کار نشي کولی یو ښه ماهر سړی غواړي ښه مهارت غواړي نو کومې ونې چې شاخهبوري ونه شي هغه ځنګلي پاتې شي حاصل نه کو حاصل یې بیا ډېر وړي به اصطلاح څانګې شاخونه ډېر غوټ شي هغه بیا چې باد لګي باد یې راتویوي بیا یې په شکولو کې هغه مشکل وي خو اوس چې هر چېرته ځي کوم چا چې د ونو شاخهبوري وکړه او په مهارت یې وکړه نو د هغو حاصلات ښه وي نوم دې څه دی انجینر صاحب؟ زما نوم اشرف. انجینر که مسلکي شاخهبور ورته وایي؟ شاخهبور که وایي شاخهبور یم او که انجینر وایي انجینر یم. نه درس ویلی که نه هم داسې تجربه دې کړې ده؟ درس مې ویلی ده. د انجینرۍ د شاخهبورۍ. د شاخهبورۍ درس او د شاخهبورۍ درس. کورسونه دې ویلي دي؟ د کورسونه مې ویلي دي. کورسونه دې ویلي دي. څومره وخت کېږي چې په دې مسلک کې یې؟ یو 4 کاله 5 کاله کېږي. 5 کاله کېږي. دا باغ دې خپل دی که د اجاره نیولی یا روزمزد؟ دا مې خپل ده. دا دې خپل دی؟ تنها د خپل باغ شاخهبوري کې که نه د کلیوالو خلکو؟ نه د کلیوالو د حاجي صاحب باغ هم ده. دغه باغ هم ده. دا شاخهبوري کوم خاص مهارت غواړي؟ څه شی غواړي؟ خاص مهارت غواړي
ځکه هغه هره ونه ته ده ځان ته لمنه ولري که نه د مار ته ضرورت لري او نور څه کوم شاخونه یې غلط دي هغه وخل کېږي ترېنه کاټ کېږي و دغه مهارتونه دي پکې ونه خپله په قوت کېږي زور اخلي که پکې میوه دغه یي زیاته یي بیا میوه پرې باندې که سړی کموي همو شاخبوري کې که نه شاخبوري کې میوه ته پرې کمه کړله بیا میوه خپله غټوي که ډېره پکې پرېږدي بیا هغه ډېره وړه راځي هغه بیا ښه نه راځي مهارت شی غواړي یعنی باید هر سړی کولی شي که نه هر څو یو نه نه هر سړی خو نه شي په هغې کې نور دغه دي لکه بچګي واړه هغه ته معنی کوي هغه سړی نه وښي یا غټې لوښې ته بې ځایه څه منځ کې هوا ولګېږي مار ولګېږي دا وښي سړی ته نه مثلا د مڼو د ونو هر کال باید شاخبوري وکړي که یو کال بعد که مڼه په زور کې په خوا کې شاخبوري کېږي اما ځنګل شاخونه وښل کېږي او دغه او که نه کمزوري هغه بیا هر کال کېږي همدغه اوس زردالو شاخبوري شروع ده د مڼو هم ده د ناک هم ده د دغو شاخبوري شروع ده وایي چې دغه د ناکو ونه چې ده دا شاخبوري نه غواړي که نه غواړي هر کال یې غواړي کله یې غواړي په څه شکل یې غواړي د ناک شاخبوري هماغه منځ ځنګلي که نه هغه اصلاح کېږي نور ګوتې پکې نه وښل کېږي ښه یعنې څوکې نه کچي نه څوکې نه خچي کېږي څوکې خچي کړي بیا په ډډ کې نور بېخشوش کوي بېخشوش کوي د زردالو څنګه ده زردالو باید سره کم شي زردالو چې نوي کېنول هغه خچي کېږي ته 3 کلن 4 کلن شول هغه نه خچي کېږي بیا نه کچي کېږي نه هغه ته قیچي کې هغه خرابېږي بیا وچېږي هغه ګیلاس څنګه دي دلته خو ګیلاس هم شته ګیلاس شاخبوري نه کېږي هغه شاخبوري چې موږ دې منطقه کې شاخبوري کړی ده هغه وچوي دي او یو بل څه کېنوي که داسې ځمکه کې دغه یې کېنوي اوبه در ته ورسېږي بیا هم وچېږي یعنې هغه همداسې باید پرېږدي هغه همداسې باید پرېږدي هغه خپله منزل په منزل جوړېږي خپله طبیعي جوړېږي خپله طبیعي باندې جوړېږي هغه منزل په منزل هغه که قیچي کړل یو لشي که قیچي کړل یو متر هغه نور وچوالی راولي کته بله مسله نو چې نه وي یږدیم نه به کچي کوي ما ځاني خپله دغه کړي نه دي کار کړي نه دي ښه انګور څنګه دي مثلا انګور خو هم شاخبوري هغه تاکبوري کېږي هغه څه وخت کېږي هغه انګورو شاخبوري باندې اوس اوله دغه سلفر وښل کېږي پرې باندې دا دوا سلفر نه ده سلفر د څه وخت بعد سلفر به شروع کېږي شاخبوري شروع کېږي شاخبوري کېږي نه د ټولو شاخبوري باید اوس وکړي که منه یې وکړه سړی که یې لږ د مڼو که منه یې وکړي ښه ده او د انګورو اوس ښه ده د انګورو کوم وخت چې د شاخه کچې کوي بیا اوبه تیزي په کوم وخت کې هغه اوبه په کوم وخت کې تیزي بیا نو خسې لږ وي که ډېر وي ژمی مړي ژمی دغه نو کې منه یې که قیچي کې منه یې اوبه نه ورکوي او دا پسرلي کې ونې را ژوندی شي هغه ته کاټ کې ترېنه شاخچه هغه نه اوبه څاڅي اوس ونې ژوندی شي بیا اوبه ورکوي که منه یې قیچي کې بیا منه یې اوبه نه ورکوي یعنې د انګورو کچ کول کوم وخت باید وشي د پسرلي کې خو اوبه چې تیزي بیا وچېږي که نه وچېږي نه وچېږي نه وچېږي نه هغه ونې لکه داسې ده ته مړي که نه هغه د پسرلي خوا ته ونې ټولې ژوندی کېږي او ته ژوندی شوی هغه په نموي هغه ته قیچي ور وغورځوي ته شاخه یې کاټ کړي دغه نه اوبه څاڅي ښه د ورځې څو ونې کچي کوي مثلا لکه دغه غوټې ونې چې دي دغه دا رقم ونې 5 ونې 6 ونې ورځ کې کوم ونه نیسې که روزمز که څه رقم په بسته باغ په اجاره داسې جورامه ده نو جورامه ده جورامه ده چې باغوان کار کا که بیل وایي که شاخبوري کا نو بیا یې ترموز یې ښوي چای دی تا چای چیرې ډوډۍ دې چیرې دا خبره صحیح ده زه چای عملي نه یم نه نیچکي بیخي نه زه نه څکم زه چې وڅکم په ما باندې خپله راځي زما څنګه ډېر ډنګر یې فکر کومه په کور کې دې ښه نه ساتي داسې نه کور کې مې ښه ساتي زه کار ډېر کوم کار ډېر کوي نو کار چې وکړي بیا کور باید څه وساتي ښه روغاني ډوډۍ ورته راوړي روغن جوشې ورته راوړي هګۍ ورته راوړي په ناشته په ګیس بچي فکر کوم تر اوسه د چا پوښتنه نه کړې ده د 2 بجې دي نه داسې چل نه ده داسې به وي که نه غوا لرو مستې لرو شیدې لرو هر څه لرو